بل ملګري تپوس کړی دی چې تراویح کول سنت دي اور که نه دي، آیا مال د دې پرېښودل جایز دي که نه؟ تراویح متعلق حکم دا دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ارشاد فرمائی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په رمضان المبارک کې 60 رکعات تراویح هغه فرمایلی او ورسره به ویتر کول. اوس په دې حدیث مبارک کې صفا دا خبره واضحه شوله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 60 رکعات تراویح کړي. بل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله په رمضان المبارک کې د ورځې په تاسو باندې د رمضان المبارک روزه فرض کړله او ما په تاسو باندې د قیام اللیل یعنی تراویح دا سنت ستاسو د پاره غوره کړه. لہذا یو انسان که چېرې تراویح نه کوي نو ټولو فقهای کرامو دا خبره لیکلې ده چې دا سنت مؤکده عمل دی، د دې پرېښودل انسان ګناهګار ګرځي په دې سره. او دویمه اهمه خبره دا ده چې دا یو تواتر دی چې د خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغوی د دور نه را روان دی حتی تر دې وخته پورې. او په دې باندې چې کوم دی نو تلقي بالقبول حاصله ده. هر یو عالم چاهے هغه د هر یوې طبقې سره تعلق ساتي نو هغوی دا تراویح چې کوم دی نو ادا کړي دي. لہذا د دې پرېښودل او دا چې کوم دی نو یو معمولی عمل ګڼل دا چې کوم دی نو انسان خرابوي او دا ډیره د کمبختۍ خبره ده چې انسان په رمضان المبارک کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل پرېږدي. او د ائمه چې څومره د مذاهبو تیر شوي دي، حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دغسې امام شافعي رحمه الله، نو دیو ټولو په نسبت باندې تراویح کول چې کوم دی نو 60 رکعات دي او سنت مؤکده دي. لہذا د دې پرېښودل نه دي پکار. دغسې که موږ ووالو نو حرمین شریفین دي، نو حرمینو شریفینو کې هم په تواتر سره دا عمل را روان دی او هلته کې چې کوم دی نو 60 رکعات تراویح کېږي، چا تر اوسه پورې چې کوم دی نو پرېښودي نه دي. او د دې نه علاوه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې باقاعده طور باندې دې باندې هغې اجماع نقل کړې ده او اجماع پې منعقد کړې ده. په مسجد نبوي کې د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه د هغې په اقتدا کې صحابه کرامو هغې جماعت کړی دی د 60 رکعاتو د تراویح. نو که چېرې عمر رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله دا کار د ځانه کولی او په شریعت کې د دې دپاره څه وجود نه وی، نو بیا خو به چې کوم دی نو ټولو صحابه کرامو دا خبره بده ګڼلې وی او په هغه وخت کې به ورته دا خبره ذکر کړې وی چې ته ولې خلک په دې باندې راجمع کې، دا خو چې کوم دی نو یو عمل درست نه دی. دغسې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نه منقول دی، وایي د تراویح متعلق د چا تپوس وکړه چې ستاسو د دې متعلق څه رایه ده، تراویح کول 60 رکعاته په جماعت سره دا څنګه دي؟ که څوک یې نه کوي نو د هغې متعلق څه وکړم؟ نو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ورته جواب ورکړ چې زه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د بدعت نسبت نشم کولی چې هغه یو کار کړی نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دا کار ثابت وي. لہذا دا پرېښودل او دا یو عام عمل ګڼل یا دا د تهجدو درجه دې ته ورکول او نفل عمل ګڼل دا درست خبره نه ده. د دې عمل دا په ځان باندې لازم ګرځول پکار دي. پکار دا ده چې انسان په رمضان المبارک کې د دې اهتمام وکړي او دغه 60 رکعات تراویح باقاعده طور باندې په جماعت سره په مسجد کې ادا کړي.